سره شوه عمره وایي یو وزیر و که نه وایي باچا ورته ووي چې داسې کار دی چې ملګري زما یو ښایسته مزېداره خوبصورته لور ده که نه او کور کې پیغله شوې ده او ته به داسې کار وکړې چې د شپې به د ځان سره دا پوج او دا هر څه وباسې او چې کم ځای کې څوک په مانځه ولاړ و که نه نو هغه خبره راولې هغه سړی جنتي دی چې دی د شپې په 1 بجه په مانځه ولاړي او دې ملګري بس الله ته زاري کوي هغه وی چې لکه صحیح ده خو دا به اوس پیدا کوو جوماتونه به چېرته ګورو که څه به کوو وی ښه بس د ځان سې اسپایان ماسپایان او څه وزارت موزارت هر څه خوا دې خوا چې څه کوم اسپایان څه خوا دې خوا هغه یې د ځان سره ملګري کړه او بس ویې لکه راځئ چې ځو چې څار یې کړی جومات کې یو غل را روان دی او به جومات ته دروازو بندو دروازو ونه اوښتې چې په بندو دروازو اوښتې د هغه د سړي دوی دا مطلب و چې تر سپیکر او بیټري به ترې ویسم د دې دغه جومات نه او بس راشه بس بیا به زیات یم څه درک نور نه لګي که نه ملګري دوی ویلي چې هلکه داسې کار دی د جومات کې یاره داسې یو سړی دی ولاړ دی چې څه کوي بس چې هغه دوی لیدلي دا وزیر لیدلی او دا فوجیان لیدلي وایي چې داسې کار دی لکه کاشې دا خو د باچا لښکر په ما پسې را روان دی بس وایي چې راشه بس په مانځه ودرېږلو چې په مانځه ولاړ دی هغوی وایي چې لکه بس داسې کار کړو چې ګرځو نه بس سړی هم دا دی دا 2 وخته نه په مانځه ولاړ دی منځګزاره پیدا شو منځګزار هم دا دی موږ هم دی لیدلی خو بس یا 10 رکعته او یا 20 رکعته مونځ یې کړی ملګري او بس نه هغه هم د هغې پورې په مانځه ولاړ چې تر څو پورې دا سړي نه وخوښ وي دا سړي خو هغسې ورته ناست دی چې دی کله سلام وګرځوي ورګه صبر وکړه نو بیا به یې رانیسو که نه او د هغه د غل دا غرض و چې مطلب و چې که دا سړي چېرته زه په مانځه ولاړ یم او دا سړي نه چېرته لاړ شي نو ښه کار به وي هغه ملګري بس هغوی وي چې یاره د ده دا مونځ خو نه ختمېږي او باچا خو مونږ ته اډر کړی بس راشه ورځه پې هغه خو م لګیا دي داسې مونځ کوي بس وی چې لکه ته څه کوې وی چې بس یاره راغلی یم او مونځ کوم وی لکه ته خو دومره شوقي جومات دروازې بندې دي جرندې پرتې دي او ته په بندو دروازو اوښتې او مونځ کوې خو بس هم ته ټیکې باچا له یې بولې بس باچا ورته ویلي چې څه کار دې کوې چې بس صیبه رالم او هلته جومات ته واخته وم مونځ مې کوه او ستا دې سړو راوستم او ویې بس ما خو څه ګناه مونه نه ده کړې وی موږ هم څه دغه نه راوستی خو دغه زما دا لور نه ده شهزادګۍ دا دې په نکاح شوه او دا نیمه باچایي اختیار هم ستا شه او بس که زه مړ شوم نو بیا ټول اختیار ستا شه وی ښه زه ته یوه خبره کوم چا ورته وویلې پیغله ورته وویل چې زه راته اوس یوه خبره زه ته یوه خبره اوس کوم وی څه وی وی خدایه پاکه ستا داسې قدرت دی که نه چې په 20 رکعاتو مونځ باندې یوه شهزادګۍ را کړه او نیمه دې بې باچایي را کړه او د بنده د یېرې ولاړم دغه ځای کې د بنده د یېرې او که چېرته خدایه پاکه او بیا اودسه به هم ولاړو بیا اودسه هغه اودس چېرته و په غلاله راغلی په غلاله راغلی او بیا خدایه که چېرته ستا د یېرې ولاړ دی که نه نو تا به دې بند ماله څه راکولې ملګري لکه مړه سره خبره داره چې مونځ پسې ټوله خبره چې د مونځ او د اودس خو به ډېر خیال ساتې که نه یاره نوره بخنه او نه بخنه خو د الله ده بس دا مونځ داسې ده لکه وزیري ده رجسټر کې وزیري ده هو چې ته اوس دلته راشې او دا ګره بربنډه نه کړې د مازدیګره پورې سرتور پټه پرته یې خو خرابه شوه که نه او یا یې د پلشتک پې ماښام ونه چې ګوره څومره خواري دي دنیا سطح کې هسې د الله حساب دا دنیا دی دا مثالونه دا ټول د دنیا ته دا مثالونه رالیږلي چې په دغه توله ته کار وکړه نو هغلته به ستا دا کار وشي هسې د دنیا څومره خوږه ده دومره جنت ته څومره خوږ یار خو جنت خو موږ لیدلی دی ځکه نو بس ماړه څه به ووایو الله دې رحم دون مون خو ختم شو ښه موسم صفا شو کم دی خدای دې رڼا وکړي د خیر زه چې اوس ملګري بس خپل کارونه ورته وکړو یاره دا منتظر لالا دی او دا ډېر محنتي انسان دی دا په دې وخت په لږ معذور هم دی در الله پاک په دې معذور خپل کې دومره طاقت ورکړی دی که دا روغ وي نو ده به لا څه کولې کیدای شي د شهید باچایي داسې ورڅه وي